पत्थर से हो, खुदा से हो या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। तुम लाक संभालो ये किसी पर तो मरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम قدرمن نن په یو داسې ټاپک سره زه ناست یم چې کیدای شي ډېر خلک په دا باندې اعتراض وکړو یا ډېر خلک ووایي چې یاره شکور بھائی دا خو په دماغ یې خراب شوی که څه چل دا چې دا خبره کوي. موږ کله کله مجبوري شي په یو ټاپک باندې په یو عنوان باندې که زړه مې غواړي او که نه غواړي خو د مجبوري یې مې په باندې خبره وکړو. خو به هر حال میرپور خاص نه یوه ورځ یو ملګري ګنټي وکړله په دغه یې لنډې ورځې شي. بیا یې وویل چې مو چې کومې یوه بچی مې دو بیا هغې مې په وړیکولې شمې چېرې د کزن سره مې منګنې کړې وه او ور کړې مې وه چې دغه باسې توسې دو ټایم چې مې د چې کومه بچی وه د هغې 4.5 سال عمر یو هغه چې کوم بچی و چې کوم ته مې ویر وه هغه داسې 8-10 سال عمر یو هغه وړیکو. به هر حال ټایم تېرېده او مطلب دا چې اخر شه هغه بچی ستره شله کالج ته شله یونیورسټي ته شله بچی یا ستر شو او به هر حال بیا داسې وشول چې په یونیورسټي شه د چیرې یو بل ځوان و هغ سره چونکې زړه یې ولګېده دا یو د انسان فطرت ته چې انسان چې دا که نه د الله پاک د مینې دپاره پیدا کړه ده د خپلې بندګي د پوره پیدا کړه ده خو سره د مینه چې دو که نه دا د انسان یو مجبوری دو چې کیم ځای شی زړه وي ده که نه زړه بیا مینه کوي. چې یو یہی شاعر چې پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا تم لاک سنبھالو یہ کسی پر تو مرے گا. نو دغه د زړه یوه کوالټي دو چې دی چې ډېر یې په پنجره شه باندې کې که نه چیرې نه چیرې وی دی مطلب دا چې په یو شي باندې وی دی ورسی ده هغه که شی وي که کوڼه وي که انسان وي که ځناور وي مختلف مینې دي د انسانونو. ځنه کسانو ته ګډیون خوان ورکوي ځنې ته ځناور خوان ورکوي ځنې ته سپي خوان ورکوي ځنې ته بټیر چرګون خوان ورکوي ځنې ته یو انسان خوند ورکو. نو هغه چې حکیمه ګنټي وکړله هغه سړي به هغه موته دا وویل چې شکور بھائی زه خو یې تو پروګرامي نه ګورم خو لکه دغه میسج زه خپلې خلکو ته ورکول غواړم چې دا شی په میش باندې خو وشل ایس هغه بچی مې چونکې وی چې وده یې شله هغه سړي ته مې ورکړله چې حکیم په یونیورسټي شه دی خوښ کړه او په دا چې د زندګي یې سوال و چې که مو هغه کزن ته مې ضد کړه وه هغه ته مې ورکړې وه خو بیا نه دو خوښوله وه او نه بل خوښول یې ته پرېږدله او باقي دا دو چې بیا وی چې ډېرې لانجې پنجې مې سره تېرې کړلې راپورټونه وشلو ټیپک وسکېدلو وغیره وغیره. نو د ده د خولې او زه خپل یا دغه شی به مو محسوس کړ چې یاره د میش په معاشره شه دا یو شی ډېر عام ده. زه خپل چې ګورم دا که نه د وړیکولي نه دغه رشتې وشي چې یاره پلارینه یا مایندې سره خویندې وي یا یې پلارینه سره وړینه وي بیا ووایي چې یاره د تو لیر چې دو که نه دا د مو د زوی شله یا بل ورته وایي چې د مو لیر چې دو که نه دا مې تو زوی ته ورکړله. ایس الله پاک یو انسان ته یو حق ورکړه ده او د نبي علیه السلام غوندې هستي چې هغه دواړې جهانونه یې ده په وجه باندې الله پاک په وجود شه راوستي دي الله پاک خپله خدایي یې د په وجه ظاهره کړې دو هغه یا هغه ورغی او بیبي فاطمه نه یې پته وکړله چې د حضرت علي سره زه یې تو رشته کوم تو خوښه تو که نه دو خوښه به دو غلی یې شله سر یې ټیټ که مطلب دا شه چې مو خوښه دو هغه خاموشي چې یې که نه هغه نیمه رضامندي وي. نو هغې نه بعد نبي علیه السلام هغه رشته وکړله او ورو یې ورسره وکړله نکاح یې ورسره وکړو. باقي میش خلک به دغه دو چې پشتې وخوړلي چې نه به زه پلونکي خان ملک مې نوم ده او دمره خلک مې پیژني او دمره چک لنګي مې ولید او برت مې پرېښي دي به زه د لیر څه شی وي چې به زه یې دې نه پته کوم چې هغه وی کوي چې حکیمه یې مو خوښوي به د هغې دغه آخر شي انجام روشي چې د تو په سر باندې چې کومه لنګي وي هغه په ډوک باندې تیلی شي تو برت یا چاپېله داسې وي به هغه داسې شي او چې حکیمه یې تو ټوله پرسنالټي وي که نه د تو د ضد او د تو د کینې او د تو بېدینه عادت د وجې نه هغه الله پاک د ذلت او د رسوایي یې شکاریږو. نو دغه یو شی
زه خو خپل طرف نه چې په کوم شي باندې پوه شو او کوم شی مو ته حق لیدل شي هغه زه تاسو ته ایکسپلین کوم. باقي خو دا دو چې د هر چا خپله مرضي دو د مو پیغام که چیرې مې خوښ شوی او ښه در باندې لګېدلی به یې شیر کړي چې نره خلکو ته دغه پته ولګېږي. تاسو ډېره مهرباني والسلام.